د امریکای ساينسدانان وایي چې د دې دنیا د آبادی اربونه سالو نو زمونږ د پاکستانیانو خو دستور دا دی چې دوی د امریکای په خبره ډېر زر ایمان راوړي که د بل چا په خبره ایمان وي او که نه خو د امریکای په خبره د دوی ایمان ډېر مضبوطي او یو ته ښایي چې وګوره که نه امریکای ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کاله تاسو ووایئ چې اسلام کله ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کاله نه دي شوي چې ګینې امریکای وویلې نو زمونږ او د هغې د وینا منځ کې تصادم راغی د دنیا د پیدایش صحیح تاریخ د الله نه سیواډو بل چاته معلوم نه امریکا خو امریکا ده چې د هغې نکت هم دا پته نه ده چې دنیا کله پیدا شوې څلور کتابونه دي آسماني تورات او انجیل او زبور او قرآن او تقریبا 100 صحیفې دي آسماني دا څلور کتاب او 100 صحائف آسمانی نه په صحیفو کې دا تاریخ لیکل او نه په څلور واړو کتابونو کې دا تاریخ لیکل دی چې دنیا کله پیدا شوه داسې جګتونه به زموږ دوه لکه اوس درته ولم لکه دوی چې جګتولي چې باران به کېږي او گلای به وریږي او اسمان به راغورځېږي نن نه یې ویلي بېګا یې ویلي چې باران به کېږي نن دې شین اسمان ته وګوره دا خو فرضي جګتونه دي دنیا یې ولي لہذا مسلمان قوم ته چرې د دې خلقو په خبره دومره ایمان نه دي راوړل پکار چې قرآن نه زیاته دي عزیزانو صحیح تاریخ د دوه خبرو چې دنیا پیدا په کومه ورځ ده په کوم تاریخ ته او ورانیږي به په کوم تاریخ دا علم سوا د الله نه بل هیچا ته نشته او دا قرآن ویلي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت سوا د الله نه چاته دانشته ان الله عنده علم الساعه د قیامت د برپا کېدو علم سوا د الله نه بل چاته نشته یو آثار قیامت علامات د قیامت اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بیان کړي لیکن په کوم تاریخ دومره پیغمبر ویلي دي چې د قیامت ورځ چې برپا کیږي نو ورځ به د جمعې وي د جمعې ورځ اوس کم سن کې دا علم چاته نشته د جمعې ورځ ته جمعه ولې وایي دې ورځ ته نن چې دا تاسو جمعات کې ناست یې دې ورځ ته جمعه ولې وایي نو د جمعې وجه ډېرې دي یو خدا چې خلق پکې ډېر جمع کیږي جمع پکې لوی کیږي لیکن لوی وجه پکې دا هم ده چې دې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې قیامت به په دې ورځې برپا کیږي او دا ټول خلق به د خدای مخې ته جمع کیږي نو ورځ به د جمعې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې مونځ د پاره ډېر اهتمام وکړو غسل د جمعې په ورځ سنت خوشبوئی لګول سنت لوی جمع تتلل
دا احسن طریقہ او بہتر طریقہ او زیاد ثواب. اوس خدا دسه بدقسمت عمل چې کده دوه وخت جمعات تم د جمعې موږ پکې کی کچرته یو نیم صف تم د جمعې موږ پکې کی الکه داول وای پس یاره پرېدا چل سده چل دادې چې ستاو زما روح نګړي ستاو زما منس کی انس نشتا زه خو ډېرو خلقو تعالی زور کوم چې ډېر خلق خو په ما خلګي کنه په مونږ خنه لګي بنی آدم چې به بنی آدم کته ډېر خوشاله ده اوس چې بنی آدم ګوري لکه یو سپې چې بل سپې ګوري تاسو وایي په ایمان یو سپې د کابل نه په یو ورځ کې په خبر تر رسیدل الکه دا ولې په یو ورځ کې څنګه را رسیدل وې د عزیزانو د برکته خو چې کم کلی له بدمیل استون شمس پی برا پسی نو پمنډه وکړه چې بل کلی له ورور دم الته بس پی را پسی شو غیب په منډه کم نو په یو سام را منډه والے د زکه په یو ورځ کې را ورسید انسان نه خو انسانیت وته بل سړی توپ ته وته اخلاق ته وته انس ته وته تاسو د جمعاتونو کې ګورئ دا تقریر چې کوم جمعات کې کیږي دله ګوره دا خوار خلک دا ملنګان د خدای واقع دیندار دا غوړ چې دي داسې جمعات لټای چې چرته تقریر نه کیږي دا ساربه تاسو ګورئ دوی هغه جمعات لذي چې زر پکې موس کیږي نو ته زر ولې ځان وزګاره څه چل دی د ملک غم دی در سره د قوم غم دی در سره د خدای غم دی در سره د رسول غم دی در سره سنډا دا ځان ولې زر وزګاره سوا د خزنه خو تاسو سره بل غم شته نه هم بر سره میخه لزر زانوزګاره چې ورشي چې خدمت شته چې پشاده کوم اوس بیا حکومت ورته جشن خیبر بیا تیارې کیږي تاسو وګورئ دا سنډاګان چې دا بورې به رواني کړي او جشن خیبر ته تاسو سره د څه شي غم زر خو دې هغه سره منځور کې او زر دې زانوزګار کی کنه جی چې څه غم خو ور سره رحمان بابا ته چاوي راځه دلته مولا راغله ده کی جلسه ده هغه ورته څه چل دی تقریر دی راځه چې تقریر وورو هغه ورته رحمان دومره اوسګار نه ده د کار د عشق رحمان دومره اوسګار نه ده د کار د عشق چې غوګونی سناسه غوندې اوسګار تا زه د عشق په کار کې داسې مصروفم چې دا واس چې کې دا ناصح دا اوسګار ده د اوسګار تقریر اورېدو ته زه اوسګار چا سره خدای عشق غم کنه جی چا سره خدا غمی لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې ګرځیده چانک راویخ پاسې د چې باروته نو د خپل وینځه کوټه ته ورا چې ورغه هغه کې څه بنګ بنګ کېده دروازې سره چې داسې غوګونیونو اوینځه په سجده پرتا ده او خدای ته وی چې پروردګار ته په ما مین یې اے الله استا ما سره ډېر مینا ده د په دروازه وټکوړه چې دروازه لره کړه بے وقوفه داسې مو چې خدای ته په ما مین یې د سوایت چې خدای زپتا مین یې هغه ورته زبې وقوفه نه ته بے وقوف کار
دې څه دی چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ترا پرېوتې کار دې څه زه خو د ورځې ستا نوکره یم بیوقوفه که الله په ما مین نه وی زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي او ماسخوتن چې ستا د خدمت نه اوزګاره شم نو په یخو اوبو اودس وکړم او د 2 رکعاتو نفل نیت وتړم نو 15 سپارې قرآن په یو رکعت کې وم او 15 په بل رکعت اوس مې سلام وګرځولو او 10 سپارې مې په 2 رکعاتو کې وویلې نو اوس مې سلام وګرځولو او هغه ته مې وویل چې ته په ما مینې او ته پکې د مچ غوندې را پرېوت زما عزیزانو که یو سړی داسې مصروفي نو بیا هغه ته واقعي تلوار په کار ده ځکه چلته محبوب سره خاص اوقات تاسو څه کارونه دغه وجه ده چې ځینې خلک ساده خسکی مالدار چې دی دا د پاکستان د برکته چې خلکو سره پیسې مې سره راغلي یره جی تاسو مونږ لګ ډیرو ګدي کې نه شوقم کې مچران ضرورت سره ودا خو جی خبره مال نه زاغه انجنې من چې سمره واپسې ډبې کمی نو خوشاله انجن پسې چې سمره ډبې زیاتی خو انجن باندې بوجي کنه بل کار کوه بابا مرز مونږ حاصل لیونی و ملنګان لیوانو پسې لیوانې به منډې وي او ملنګانو پسې ملنګان منډې خیال امراغي زارکش هر سړی مال دلته نشیرا او راځي موږ دې جمعه دا غوړ چې دي دا ټول پوره دي زکه چې دوه ټول د خزو ټټوان دي بربند خزه چې سوګزان سره ګرځي ادي جمعه تراتلش بربند لړای چې درې منه بار بربند ګرځي هغه چرته راتلش دلته خو هغه سره راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکې زما عزیزانو سوچ کوئ فکر کوئ زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي خو یو لویه بدقسمتي دا هم زه هغه مسلې ته نه ځم چې د فقهاو په نسبت باندې جواز دی لیکن جواز فضیلت په کم کې دی زیاته رتبه په څه کې ده بهر تقدیر دنیا نن په قهر عظیم گرفتار ده اصل حقایق د دین چې دي ای پرېخ امریکا دا او روس ته او چین دی امریکا دا او روس ته او چین دی دا حماقت کې نن دنیا پرته زمون غرض خو صرف او صرف د خدای د دین سره که په پاکستان کې لوی غم او فکر دې ماته نو هغه صرف دا دی چې دا د دې ملک قانون چې د قرآن پکار د ملک قانون سره ټوکی نه پکار ماحول نه دی پکار د ملک قانون قرآن پکار عزیزان الله د آدم علیه السلام او د بیبي حوا ملاقات نه بعد اوس دا تاریخ د زمکه په سر یو مورخ وخای د زمکه په سر یو مورخ وخای چې د آدم علیه السلام تاریخ پیدائش وخی
او دا خی چې د آدم علیه السلام د تیرېدو څومره زمانه وشوه د ځمکې په سر یو مورخ ته دا دا علم سوا ده دا ټول چې تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی را پاسي کتاب لیکي په پاکستان کې شعر ناپرسان خو ده کنه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو دپاره اهلیت پکار تصنیف دپاره اهلیت پکار کینی او د کتابونو نصیب غلاو کی او بیا په نامه خپل ورکی چې پلانیم تصنیف کړي تاسو وګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي نن 300 کاله مخکې رحمان بابا تیر دی 300 کاله په د مقدمه لیکلي که پښتنو دام ثابت کړه لري بنز دا ثابت کړه چې رحمان بابا په کوم ورځ پیدا و په کوم تاریخ مړ دی عمر یې څومره پیشه یې څه وه وخت یې چېرته تېر کړی و مرید د چا و تعلقات یې چا سره و دا ګز او دا دم کدی ثابت ټول زبانی جمع خرچ یو په مقدمه لیکلی و چې مليانو د دې عزت ته نشو کته نو د کفر فتوا په ورلګول ما هغه ته وې د خدای بنده بل څه درته په لاس نه درتل نو د خپل ځان دا جوګتوش ودا خبره چې د کړي و چې طول عمر میں تیر شو بیہدا په زمانہ الله قسم په خدای چې سواد سره رحمت الله علیه نن نسل کاله مخ کې تیر شي هغه به وی چې کاش چې په پښتو جبه مونږ کې دین نو ما به رحمان بابا په کتاب مونږ کو کاش د غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک هغه به وی چې ما په زندګۍ کې د پښتو ژبه کې داسې خوند په بل شي کې نه دی لیدلی لکه د په کلام کې میاں عزیر گل اسیر مالټا چې فلحال ژوندی دی دیوبند شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاګردو او په مالټا کې ور سره په تور اوبو کې د پیرنګیانو د لاسه قید هغه وایي چې هغه باریکات د دین چې په کوم رحمان بابا پوه شوی دی نن نظر کاله مخکې امام غزالی تیر دی هغه باریکات امام غزالی نه دي حل کړي لکه دې سړي چې حل کړي ته وګورئ که نه مونږ پښتانه مونږ پښتنو ته وګوره کتاب ډمانو له په میراث کې ورکړي ډمان چې دغه کې صوفیانه کلام واوري نو ور سره بیمباجې شروع په ټپ وړاندې شي و ظالمان دوپړو باجو ته خو اسلام مزامیر او شیطان ویلي دا خود شیطان آلات تی و ظالمانو د خدای او د رسول نامه دی سره څنګه بیا ورته صوفیانه کلام څنګه یعنی دا صوفیان دمان ټول کم غم بده ملک جاړي یو غم شته دا و یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړ دي مړ بش یو غم د دې قوم نه سره و جاړي دې قوم کې خو غارونه دي هر سوړی چې ټپه بل طرف ته سوړتي اوزي بلای چې ټپه بل طرف ته بلای چې ټپه بل طرف رحمان بابا دا ویلو چې ټول عمر می تیر شو بیهودا په زمانہ اوست زمان سروی او د ترکو یستانا
اسم حاصل نکړو په شیخ په مولای کې پس لدی میوار د هر چیشی په میخانه اوس په دې تاسو په اسم حاصل نکړو په شیخ په مولای کې پس لدی میوار د هر چیشی په میخانه پام کو د منصور غوندی په دار نش رحمانا ډېر د عشق خبره مکړه نادانا اوس منصور ته وته چا کافرو د سکوش مليانو په دار ولې وخه جاو ولې هیڅ یو خاص وجہ وا ظرف کمزور ہے شیپ کے ډیر راغې ضبط یې ونکړې شو چغې ووا یو مقام دی په دې ولایت هغه ته استغراق فی الله یو استغراق فی الله دی یو استغراق فی الرسول دی یو استغراق فی الشیخ استغراق فی الله دی ته وي چې یو سره وي الله 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 تمام اندامونه بل خبره نه کوي الله 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 مقام ته چورسي استغراق فی الله رش بالکل محو شي د خدای په ذات نو دې چې هر چرته ګوري بیا ورته الله الله ښکاري بل څه نه ښکاري منصور استغراق فی الله راغی چې ځان ته ګوري م الله ورته ښکاري आवाज یې وکړو چې انا الحق انا الحق خلق ورونیو چې دا سوی وینل ځکه چې هر څه ورته راوینیو مړې کړو اگر اسیم ان الحق چغیوالی چې کوم راسه د تغاړه کې چو په کوم لار چې د جنازه وړه ا دیوالونو نم ان الحق چغیرا کوم قبر ته چې د کوزولو ا قبر نم ان الحق چغیرا شیخ شبلی رحمت الله علیه دا وخت ډیر لوی بزرگ پخوانی بزرگان بچیو ابی رشتیا بزرگان دا اوس خو پتاندر دیو لګي اوس په بیا څور پسې کېږم بهرحال اوس ټول زمونږ رونه دي ګڼ کپان دي قسم په خدای دې چې ولا ورشه ز چې جمعات کې ناسم ترون نه وځي کترخ ګرم چې څیراوړ کنه استاد السلام علیکم ته ډېر په شوق راشه استاد السلام علیکم جوړ په چلاس څنګه دې خی نور خیر دې کړ او چې غړلاسي په خیر کې نه دا ټول مونږ په دې قهر اخته خیال امراغی جی شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ د خدای لوی اغي آسمانی چټه بجاری وي دلته یو 38 روپے ورځ به ورته ملاوي دا نو ما ورته وی چې دا ماته مخه ول 3 ورځې دی ولکه کیناو چلاو باسا ستا به 20 روپے ورځ اوس درته خیم اس نه چې ما پسې ګور دغه شی یو وظیفه ده یو وظیفه دا شروع تو ګوره چې مال تا پسې منډې وای کنه دولت تا پسې منډې وای کنه یو یعنی ته به وظیفه اوس پیسو د پاره کې ځوان داسې وظیفه وکړه چې د مالونو مالک ټول ستا شي وظیفه داسې وکړه مالونه ټول د چا دي د خدای دی نو د مالونو مالک بستا شي نو چې د مالونو مالک ستا شو تا ته به د مال ضرورت سي داسې وظیفه پکار او دې لپاره وظیفه چې مال پیسې راشي دولت را پسې راشي دله وظایف
دا وظیفه چې خلق زما تابع آسان. اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الابرار والله المستعان على ما تصفون. خلق بدر پس دا تسخير وظائف د دنیا دراتلو وظائف د تسخير وظائف او به کې خلق بدر پس منډي وي حرام دي اخرت کې بدی څه ساتي همیشه د پاره د عاشق لوی وظیفه شق سړی وظیفه خدای چې محبوب زماش او محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د خدای د ذات نه. محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د جناب محمد رسول الله. بل بل څوک شته په دې کائنات کې چې ابو چې زم څه بل څوک په خدای قسم چې دا کوشش وکړي او ډېر آسان ملاوي چې یو زیارت درته وشو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر بده هغه خون د خلې نه نزي او نه به ټول عمر په بل خون پسې وګرځي که یو ځل په خوب کې درته دا زیارت نصیب شي. درود شریف نه حرام و نزان ساتلو نه خکول بدو نزان بچ کول په دې سيزونو باندې عام طور میاش دو خواریو کا ته ګوره چې تا تکي زه چې طالبم دا درود شریف اوس میزان مړ کو نکی زکه چې د مردار سره خلط شم خلینه می کنزلی موزي خزو پسې بس خلا می خراب شو. اوس ډیر کوشش کوم راته نه مړ طالبګری زمانہ کې چې خلا می امتی کو او خیالات می امتی کو سلور کرته ما جناب رسول الله په خو کې لیدل. اوس کلونه اون شو چې دې دنیا کې ګرځم کنه چې سترګې مم شیطانت ګوري وګونه مم آرام توبه اوري بدن مم آرامیانو سره جنگيږي را جنگيږي کنه جی. اوس مونږ سره د رسول الله څخه کار دی چې مونږ ته ځانو دغه لپاره پاک وخت پکار پاک خلق پکار پاک ذہن پکار پاک زړه پکار. زما عزیزان سوچ کوئ فکر کوئ دنیا ورانه ده دنیا ورانه ده. په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه دي. هیڅ نشته څنګه نشته دا موجودات دا ټول کائنات هغه ته هیڅ نشته. ولی چې سبب کم شي نشتيږي داغه نن تصور د نش جایز سبب یو شی عدمی کیږي هیڅ بنی سم شپه بسملې چې سار را پاسه هیڅ دنیا به یو میدان نو کنن تصور د عدم كل من عليها فان كل من عليها فان دا سچ ګوره دا به فناش ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف استاد پروردگار ذات به باقی پات نو کتن نو چې اس نشته اس مونږ سي اس نن دلته جمعات کې بیګاله مرشد سبا ودا وخت دې په دې ځم کاړو ته موجود دی نه وختي بیا خاخ کړي اس نو چار کله زت شانه زماس حیثیت نشتا زما د ځان بچ کولو سپاور نشتا نو ما ته ناس پڅ شي دي زب غاور پڅم چې زما ځان گیر شي ځان نشم خلاصوله نو زب غرور پڅ کو یا بل څنګه خلاص کا. عزیزان قدرت چې سکه یا خکا رحمان بابا خبره مې کوله چې د دې استغراق مليانو وی چې دا پس لدې مې وار دې هر چی شي په مایخانه نو مایخانه شراب خانه ته وای
او دی وی چې زه به شراب خانه ته ځم او مولاتوب او شیخای کې مې څه ونه د دې مطلب دا نه دی د دې مطلب دا دی چې بی تقلید سړی کمال ته نه رسي بے تقلید لکه څنګه چې تقلید د مذهب معین دا ضروری دی څلور مذهب دي تب خامخا د یو مذهب تقلید کوي اب ډیره خبره ده چې دې کې غوړاو حاوی مذهب په ټوله دنیا باندې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تقلید به د یو مذهب معین خامخا دنیا کې به خدای ته چیزی راهبر به پیدا کړي راهبر یو مرشد کامل به پکای مرشد کامل رحمان بابا وایي چې مولاتوب او شیخی میں بے پیرا وکړه اوس فصل دې میں وار دے هر چیشی په میخانه اوس به مرشد نسم که میخانه کی وی میخانه نه دا میخانه نه دا مراد میخانه نه دا د زمون د دنیا شراب خانه نه دی مراد شراب بند هر شټل ملک د شراب دی په دی بند څه جواری بند ټول ملک د جواری دی او غریبان پادیرو کې کې او مالدار په کلبونو کې کوي دا شاخه تاخه زامن چې دي دارامیان زیه دیرو کې جواری کوي او دا سرب چې دي دوی په کلبونو کې کوي خبره ده دا دمه ګډول بند خواران چې دي اچر تسریم ری یا ډاګ ورته ګوري دوی ځان ته په کلبونو کې ګډای په کوم شپه چې د شری نظام اعلان کې د پاغ شپه دلته په صدر کې درې ډمه په کلب کې ګډې دي صدر صاحب د شری نظام اعلان کولو او دلته مریدانو درې ډمه په کلب کې ګډول خیال راغی زما عزیزانو بند څه شی بند په دې پاکستان کې خو بند شی ماته هغه ګناه خیا چې د حکومت بندیش په باندې وي او دا خلق نه هغه ګناه راټینګول نه شي ناقبندي باندې غلطینګي چې پولیس ناقبندي وشي او په روډونو باندې ولاړیو موټر او رشکې چیک کوي چالګه دا غل چرته ونه تختی غل خو وزر لري غل خو وزر وی پاوازي غل اوستا پولیس را ټینګول بلدا چې ملک دار گناہ کنیکشن دی د بجلی د گری سټیشن نو ګورئ دنیا لینو نتی وتی او دار علاقه لین سره د گری سټیشن کنیکشن دا زه د ملک د ټولو شیطانتونو کنیکشن دی ټول ملک گری سټیشن سره پدې سره کو نو ګورا زو ته چراشو بډم لټي او چې خاص خلق فراشه غي ته لره نه اشاره داسي وشي زئی الګا دا خطرناک وای دا نه دا زه پیژنم خو خود خبره ده جماعت ځان دا بکیږي څه د دې ملک انجام بچي دا ملک بالکل د قابو نه بار شو کیږي بدا چې برسر اقتدار طبقه د دې ملک چدا د دې پزړه کې په صحیح مانو کې د خدای یاره پیدا شي نو انا بلاند خلق د دوی نه یریږي او چې د دوی پزړه کې د خدای یاره نه پیدا د دوی لاندې مونږ رعایي والله که مونږ ویل د دې بداسي مثالي چې عمر فاروق
اوله شو حضرت علی ورته یو حکیم راوستو چې نیمه لارې ته راورسېد حکیم ته ویزا حکیم صاحب خپل کور ته په مخه دی ښه وی ولې عمر وفات شو تا ته چا ویلې دو په دو روان یو څه आवाज درته وشو وی بس مړ شو حل خو وایا وی حل دا دی چې دا وګوره پردای چلار دا او پردی بوټي خوري لګیا حضرت عمر چې ژوند دیو چلو بدا جرأت نشو کولای چې پردی بوټي وخوري اوس چې چلای دا جرأت کو چې پردی بوټي خوري معلومیږي چې عمر مړ چراغ رښتیا مړ د حاکم حکومت یوازې په بنی آدم نه د حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت چې په حیوانات او په زناورم وي زناورم پردې بوټي نه خوري چې عمر بخاپه شي عمر بخاپه شي نن مونږ رکه یاره نشته خوف خدا نشته نو چې د حکمران طبقه په زړه کې د خدای یاره نه پیدا د دې ملک په ډکه د خدای یاره نه کوي هر مجرم لا اگر سزا نه مقرر چې کومه سزا قران او حدیث وایي تاسو وګورئ برای نام شریعت بنچونه های کورټ کې مولیان کې نولې دي سپریم کورټ کې نولې دي دلته شریعت بنچونه یعنی په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه شریعتي ګناه نه ده شوی چې په شریعت سزا ولا ورکړي که تاسو وایي چې تاسو مولیان نو مونږ مولیان ما درته وایي چې د کومه داسې د سدرۃ المنتهى نه راغلي مولا کې هم رنگ رنگ خلق شته خدا دا چې په یو پړي بتول نه تړي خلق زنګل د زمرو نه خالی نه مفتی محمود یو زمره او په پاکستان زمره او کاغه مرشو ان شاء الله زوی زمره زوی کم کفر کړي دي چې هغه نن د ډیرو په جیل کې پروت افسوس چې مفتی محمود مړو نو زه په جنازه کې نو زمونږ د ملک ټول سربراهانو او په ځان دې صدر مملکت د مفتی صاحب جنازه په اوګه کړې و او تر دې پورې دوی په اوګه وړې و د مینې تقاضا دادا چې د پلار سره دې دومره مینه و چې جنازه دې په اوګه کوله او زوی دې چې دې په سی کلاس کې چولې د لپنګانو سره خیر صد انصاف په سترګو خو تاتم کته پکار کله مفتی محمود زوی باندې دا الزامي چې ملک ورانی نو بیا جیل کې چلا چې پانسی کا کپه دا الزامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوي پانسی کوي چې کار اخلاص او کپه د ملک قرآن او د حدیث نظام را وستل غواړي او تاسو توای چې زبانی جمع خرچونه مکوي نو دا आवाज خو د ټول پاکستان د مسلمانانو دی نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره وڅ چل کوي خدا ووري چې د مفتی زوی د مفتی محمود زوی دی دا خو جیل کې دی چې په کوړای کې دی او سلزای کې مکه ان شاء الله په پاکستان کې به د هر رنګ د منصور غوندې په پاکستان کې د شرعي نظام راوستو आवाज لکه مفتی محمود نه چې ساوتا په هغه وخت کې باس په دې مسلو چې په دې ملک کې دوی چې د سود په پیسو د زکات نامه یې خده د سود په پیسو د سود کومه کټوټه چې په دې بانکونو کې کیږي 2% دا د سود پیسې دي دا زکات ده که نه ده هم په دې باس کولو چې هارت اٹیک پیو شو ساتي و که تاسو دا خیال وکئ چې دا یو د مفتی زوی دی دا به جیل کې نور به څوک څه نه وایي نه سلیمان علیه السلام چې مړ کېده نو د بیت المقدس تعمیر لګیاو تعمیر کېده پیریان او دیوان یې اخته کړي او دا غټ غټ کانی به راوړه او بیت المقدس جوړېده اسرائیل علیه السلام راغی سلیمان ته وی چې تیارېږه
وی ولې وخت دی پورا شو وی الله ته وایي چې دومره صبر خو کا چې دا بیت المقدس خو جوړ شي هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د يهودو په لاس کې نن يهود کله پکې اور لګي کله پکې دماکې کوي کله پکې ګډيږي کله پکې سکي هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي پکار داو اسلامی مملکتونو ته چې روټه په ځان حرام کړي وي روټه چې ترسوم قبله اول آزاد کړي نه ترغه به مونږ روټه نه خورو په ټاپو کې نه په ټاپو تاسو له ملک ګډې د څنګه خوندر کوي تاسو له ملک کرکټونه څنګه خوندر کوي تاسو له ملک جشن خیبرونه څنګه خوندر کوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته ولس میاشتې مونږ کړو هغه د یهودو په قبضه کې ده او تعالی کلبونه او ګډېدا او کرکټونو تماشو ته کې عرب دی وګوره پاکستان تراشي ټپوسان اخلي په 3 لک روپے قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راسي په پاکستان کې په 3 لک روپے مارغان علي او عیاشه او ګډېدو د پاره خپل ملک دا مسلمانان دا هغه ورځ ماته چاوي تاوي چې یو مولانا سي ویلي چې د ادیره کې د سمړې نشته چې ته وګوره اور دې خوشحال شي مالدا صدرو دا درو ته پېمانه وای چې دا مونږ اوس مړ کیږو نو مونږ په قبر کې یعنی جنت کې تاسو به جنت کې یعنی تاسو چې مړ شئ نو بس جنت کې بناس کې دام لا کوم خوب لیدل یعنی زه ملایم چې به زه مړ شم زه به جنت کې تاسو به جنت کې ابل اورس چاوي اخبار کې دي چې باولپور کې ککمزه کې مړی قبر نه وی لوګي راوته قبر او لوګي تراوته دغه خلکو ورته درود شریف نو لوګي یو سړی په لاسم کې نو لوګي مدم ما لوګي پرېدا د خدای د قهرم انتها شوه دا د بمی کارتوس غوندې بل لا شون استاسو بار را غورځي ته لوګي غم بشیلان دی او لاش په دې بار زمکه بده نه ساري لان لوګي څه شي ما دې سترګو لیدلې دي دې سترګو ګونګټان لړمان ما دې سترګو لیدلې دي مړه پروت ته لوی اژدها ور سره پراته ده نو د دې انسان اوګت خامار ور سره پراته موږ استاد دغه دې سترګو لیدلې طالب مړو شپږ میاشتې پسې قبر وکنستو کلی ته وړو د تورمزاجي سه په غزا کې مړو د دې خپونه د ګلاب بوټه زرغونو په دې سینه راغله او تک سور ګلاب دې سپېګمو ته والا د قبر معاملہ الله مونږ ته نه خودل دې کې خاص راز دا دی چې د دنیا نظام به خراب شي کینی منټ کې به درته خدای وخی چې دا قبر د دې خلقو د اور تنور دی مولانا احمد علی مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک لاهوری دا مولانا شمس الحق افغانی ژوندې دی لاهور کې دوی چې مولانا دا ستا معاملہ زما عقل تنر پریږي نه پریږي نه ورځه ټانګه کې کینولې دا دیره ته بوتره په دې مخ ورته لاس راوخ کو وګوره دې دیره ته اوس چې دیره ته قتل دي هر قبر د اور تنور دی او دا لمبه تروي بیا راوسته دی او جمعه ته چې راوسته بیا ولا په مخلاص ولا اوس وګوره په جمعات کې چې ګوري کول هم سپي خرونا میلوګان بیزوګان دا ولاړ دي بس بیا ولا
رسور کړ فعلال ولی که ظاهر مې د سړو دي زه سکړم که ظاهر مې د سړو دي زه سکړم په معنا کې د چار پایو په حساب د چا چې خوی د سپي په شان د سپي په شان نو د ظاهر شاک صورت که د بنی آدم د حقیقت کې دا سپی نه دی سپی نه تاسو وګورئ مونږ کې د خرو عادتونه شته که نه خر تر وروستو نه داسې زور کا دا نه چې مخکې لاړ شي وروستو زور ته یې مخکې زور کوه وروستو مونږ کې دا نشته ته ورته ښایې چې هلکه دا کنده ده پکې ورغورځوږي دی وایي چې پکې اذان اچو دا دکه نه ده د خرو عادتونه مونږ کې د سپو عادتونه قسم چې د اولیاء کرامت علماء دیوبند څومره مني دومره به په مخ د ځمکه اډو بل څوک مني نه په خپله اولیاء کرامت مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه هغه کرامت لرلو چې قبر ته به ودرېدو نو کشف به ورته وشو او د مړي حال به معلومولو چې د مړي باندې لاندې څه حال دی ٹھیک شو ما ته ګورئ ما ته تپوسو کو مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ نا مال حضرت د فلانی قبر تتلے ویل گیا ہوں مال جی کیا حال ہے ان کا قبر میں ویچے وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے مال آپ ڈاکٹر اقبال کی قبر پہ بھی گئے ہیں ویل جی ہاں وہاں بھی گیا ہوں مال ان کی کیا حال ہے ویل وہ ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے کہ ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ہے تاسو خیال رکھیں داد مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ بیان کرامت راشی دغلجو میاں سے بگو رہے پجوان ورتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹکے اور کرے پجوان دا انکشاف عجیب و غریب طرز باندے سن 82 کی چیزوں عمرے تلارم صوفی جمیل چچا ورته دا پټکې راوړیو هغه نه مې تپوس ما ته ویل والله پوه نوم روضې مبارکې سره ولاړم درود مې وې سترګې مې پټې شوې حضور راغی او پټکې راته لاس کې کېښو چې دې قافله کې میا احمد جان را روان دی دا پټکې یو څه غلی ورکړ کرامت علماء دیوبند کرامت منی ما وې دا سنډاګان دا سنڈاگال منجوران نما دا جاروگال پخزوال نما دا کانی پہ مگل نما راشد تصوف لو امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چہ دا قبرنو جاروگان او کانی پزان مگل هذا من عادت اليهود والنصارى دا د يهود او د نصارا عادت د قبرونو جاروګان پزان ملنګان چمټه به ور سره کوسول براشي بابا کلنګ خزي چې داسې وګوري خور راشه سچا سید دے ولی وہ سترگی سری دی داغے خانہ خراب سترگی پچر سسری شی زبون خزی وہ سترگی سری دی سچا سید تاسو خیال را دی دلی کے ابل کالی جمونگ تلی نظام الدین اولیاء تلارو آلتا ہے او سنڈا ناس او دو جینا کئے ور سرا ناس تی بڑا نور بصدر تاوے والله دې امان راکی دلته زمونږ د علاقه کې او زیارت ته دا هغه منجور دغه سیمه پاکلی کې ورپسې ویل را پسې راغې ماته وی دا ځان دې کارو فکاری کنه نو زمونږ پر رزق کې لته مو او کدا خزه منی شو مونږ بچو اوس ته ماته چې دې بازار نه خزه منی کې دا دکانداران غریبان بچو
تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې زرا پاسې د تقریر له پنجاب کې نماوي چې الا ان اولیاء الله لا خوف لا التم لا راغله نماوي چې لام په سلور قسمه یو لای نفی ده یو لای نهی ده یو لای نفی جنس ده یو لای مشابه بل ایسا ده دا لام په سلور قسمه ندی مولانا نظر تپوس کوم چې لا خوفن کې دا کم لام ده مال ادب نال اور احترام نال عرض کرنا کہ لا خوفن وچ اعلام انہا چارا لامچ کیڑا لام ہے ماتا وچے چھڑ دے تو منطق نو اے اولیاء دی مجلس بزرگ چھڑ دے نا گلن ماجی میں چھڑیا ہے میں سائلاں طالباں فقیراں سوال کرنا ایک گلتے سمجھنا نہیں آ تو آنے بڑی تشریح فرمائیے اس آیت کریمہ دی ایس ایک گلوچ میں سمجھا نہیں اپنے آپ نے سمجھانا چاہنا زویم دشمن چے وحے دا سے بے وحے دا زمون مرگری ہوا ہو رہی کرکور 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 دا سے چغی مجھوڑا ہوئی کرکور 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 دشمن دا سے ہوا چے مرم شی او پی داغم پتہ نہ لگی میں آپ خبر پوئے گئے دا سے بے من میں سائلاں فقیراں طالباں تو نے بڑی تشریح فرمائی اس آیت کریمہ دا میں سمجھا نہیں معافی مانگنا تول مجلس جو نو آگی ہوئے لے چھے مولی صاحب سچ آنکھ دینے لاندی تشریح بتاؤ نا دسو مولا خلال گل شو اگا خواسی غور کرے اور لوانے خواہ و پائے پکے نو پڑھاولی زان خرسون کنی تا سوٹ رہی ہو تجربہ ہو چدادا کسی چوکئی محمد خان سے جماعت کیو عرب راگے اور یو مولا تقریر کولو چه تقریر کولو نو اگا عرب ہوئی چی یا شیخ فترکنی انا اذهب الى مکہ ليس معي الزاد والراحلة فاتركني انا اسأل من الناس نامولا ورطا سوکتا ورطوی چی چپ کرو اس اغلط دمرا نورت لعربائی کی چی اگر عربی کے ورطوی چی چپ کر چی تقریب باس کر بیا تو ہوا ہے اگر عرب ورطوی چی یا شیخ انا لا ادری ایو شین چپ کرو قلت لك فاتركني انا اسأل من الناس ليس معي زاد وراحلة انا اذهب الى مكة دورت بيجي چپ کرو چپ کرو تفخر رہی تجربہ ہو کے ٹرائی ہو کے مدینہ منورہ کی دا مسجد نبوی امامنا یو مسئلے تفوزو اگی سره خبرې کول خو د زمونږ مليان خو یې چې تاسو ورته کنزلیم کوي او بدردم ورته وایي مولا صاحب راشه استنجا دې ګنده دی تا کوسړډب قوم هم دغه سه غریبان نوم راته وګوره خېټه مګلو ته چړو شي نوم یې پرې وته لکه نوم کوم ځای غورځيږي بیختي وزا نوم لا غورځي نوم دې چې وګورځي خو بیختي وته مړم شو نو اگا امامان خوشان لری بابو سلام باندې راوتو زور مخکې شما مارتل السلام علیکم ورحمة الله وبركاته يا شيخ أسأل منك مسألة واحدة إن تعطيني وقتا خليلا يو مسألة تفوسكم كالقوندي وقت راك ما تويش أنت منين مارتل مال أنا من باكستان وفي الباكستان أنا من القلل والجبل يقال لقومنا الأفريديين نحن نسكنون في الجبال
مازه په پاکستان ما د پاکستان کې د غرونو يم زمون قوم ته پریدیان وای او مونږ په غرونو کې اوسي ما ته وای چې انت في الباكستان من القلل والجبل والله ما رأيت في الباكستانيين مثلك الفصيح والبليغ تعال امشي معي ما هو پاکستانیانو کې دا صفا جبه د چانه دا اورېدلې راځه ما سره ځه پاسې بوتلم دارالقضا ته وخېجولم چای راوړې خیر ما ته مسله څه ده ما مسله د بیر رومه تاسو کوم چې د بیر رومه د کوی او بوس کولو نه پیغمبر منع ولې کړي وو وجه ولې نه بیان کړي ما ته وی چې فاشرب الشاي انا اذهب معك واريك بعينيك چای اسکا بیا زه در سره ځم په سترګو به درته وښیم عزیزانو را سره لاړو او هغه ټوله وجه غزه مې ارسې راته وښوده بیا راوستم یو جوبه یې راکړه زه درې شپږ ورځې چې هلته ومه نو روزانه به چې زه ولیدم نو داسې بوتل به راته وخوځوله او بو به تلم چای مې به رابندش کړی هسې دې پورې مې درته وي چې خبره ده قرآن او د حدیث ده قرآن او د حدیث عربي ژبه ده عربي ژبې قواعد چې چاله نه ورځي په عربیت نه پوهېږي لا خوفن کې ما ته هغه ووي چې میں نہیں جاندا منطق تے صرف نحوے نو تسی تشریح فرماؤ آ پنجابی ملا رہتا ہوئے مال میں فرماوا ویچا تسی فرماؤ میں چگڑ ستا نہیں منو مار ستا نہیں جان دی امن مانگنا سر دی امن مانگنا ویچے نہیں فکر نہ کر میں لا خوفن اے لائے نفی جنس نہیں ہے تو آنے ترجمہ لائے نفی جنس نہ کیتا ہے اور اے لائے نفی جنس نہیں ہے خوف دو قسم دے ایک خوف من اللہ ہے اور ایک خوف طبعی ہے لا خوفن اولیاء اللہ دے ہوتے خوف اللہ دی طرف سے نہ ہوسی طبعی خوف تے اولیاء بھی گرفتار ہو سن تے پیغمبر بھی گرفتار طبعی خوف سے انبیاء بھی امن وچ نہ ہو سن مسلم شریف دی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دین کہ ساری قوم اکٹھی ہو کے تے آدم علیہ السلام کو چلے جا سن کیا ساڑی سفارش کر خدا دے سامنے کہ حساب شروع ہو جاوے آدم علیہ السلام کیسی من ایک کم کیتے جنت وچ اس دی بدولت میں اللہ دے سامنے پیش نہیں ہو سکتا خوف طبعی سے انبیاء بھی امن وچ نہ ہو سن زما عزیزانو قرآن قانون دے دا بس دکول غواړي حدیث قانون دے دا بس دکول غواړي قرآن دا خدای خبری دی او حدیث دا جناب محمد رسول اللہ ما تو ہوئی چھے مولوی صاحب تیریاں گلا علمی تیک ہوتے سمجھ دینیں گے مالٹھر میں انہوں اور بھی سمجھانا او اے عیسیٰ علیہ السلام مردے کا جو اندے دے دا قادیانانو دام یو مشن چی عیسیٰ علیہ السلام مردے اور پا کشمیر کی قبر دے دلیل پہ چوئی اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ اگورا خدا لے لی دی چیز قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا بس خبر اخلاص ہے قادیانی ملان را میدان تکای را میدان تش لکه زه خو د جګړو والا رونه نه زه رښتیا ته ما په چنار کې دا تقریر کړ ما شیاګانو سره زمونږ وروره جګړه په دلایلو مليان را میدان تکای چې سره خبرې وکړو کنه جی کله دا ثابت کړه چې وروره په دغه جلوسونو کې
اسلام دے کنا جی جلوس باسا او لسر دہائی پویو کا او پدے کے اسلام دے یا زمونگا سنیان سبا جلوس تے نو صاحب آواز با پکی کی گی چھے نعرہ پیر آواز با چھے یا دستگی دا دے مطلب چا دے دا دے مطلب دا دے چھے تاسو دا ملیان دیوبندیان مونگا دا پیرانو نمانے کوئی دا دے پہ دا سی چغمو والا چھے پہ کافرم ٹھیک دا نعرہ پیر یو شلزل نعرہ پیر وہاں کا نا شیاگان دی روزی زان مان وہی زور تیم دے مرگرو تا چھ نور جگڑے مکوی خوچی دی یو غرب زان لور کی تب دا شاباس اور بھی ذرا تیزی نال پاخر اورز جنگیر زنی چکی گی نو آواری چاکوانی زور تیم دمرا پکی اٹھ کوکا مونگ لبیسا زور راشی زمونگ خود دلیل خبر ادا چھ امام حسین پا 72 کسانو باندیم دبل اور میگ وحلو خپل زانے نو والے پا 72 کسانو باندیم تاسو 72 کروڑی ای او پا زانم سور لسوکال اوشو چرا باندی کری دی نظمہ دلیل خدا دے چھے سیچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر وہ لیکن بازو حیدر نہیں شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں تما تو آئے پا ایمان او شیاگان دا موری مالے او نتو مالے او روئی دا لو امام باڑو والا دے وقت کے دا زیاولک خپو کی پڑیا چول دیر ضروری دی او کستاسو جلوس او ستاسو زان وحل دیر ضروری دی چی پلس کالا کی زیاولک دے اسلام بیڑا تباکڑا داغا اسلام دے چی دے امام حسین پکور کے نازل شوے ہو داغا اسلام دے چی دے امام حسین پکور کے دے تربیت شوے ہو نناغا اسلام نستا پا پاکستان کے سے جوڑ دی نو علاج دا پکار دے کہ علاج دا پکار دے چھے نعرہ پیر تاسو خیال را نو آدھا پنجاب خبر میں در تک ہولا چا ملاوے چا تھو پھڑیا فرشتیانو تھو پھڑے تے دیوبندی بے شرم جڑے نے اولیاء واندی کرامت نیم اسی گران اوریدونکو زموږ د یوټیوب چینل د IITV په نامه سره دی درسره خوښ او یا سبسکرایب کړئ الله تعالی دې زما لپاره د خیر او ستاسو لپاره د هدایت ذریعه وګرځي امین